بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب العلم، دا کتاب د علم په باره کې مصنف رحمت الله علیه اوله کې شروع کې خطبه متبیلی و، ورپسې کتاب الایمان کې هم کړو، هغه نه مخکې نیت متعلق حدیث ذکر کړو چې نیتونه مسې کې حدیث جبرئیل نه بعد بیا کتاب الایمان شو. اماغه کې انده خبر ورکیو کتاب الایمان کې جبرئیل حدیث ولا اوس مخ تر بس علم خبرې خایده ایمان څه دا خو ضروری شاید دا خلق لري چې وਹੀ نه ته پاته ولګيږي، وਹੀ په ذری سره کیږي ارشه او د وਹੀ څه کوم رسی خو یلندې ته علم شي چې خدای پاک سره نازل کړی دی. اوس د علم خبره د خای سیمون سړی څنګه سي کې د شیل مینې ز څنګه بز د کې دینه بهر نه کې ځکه کتاب العلم وروړو علم دانستان پیژنګولې تل شي، دانستان شایوا پیژندې معلوم شي ونه دي تل شي چې علم زده شي هغه ته بیل شي عالم، د کوم شیون زده دي تل شي معلومات، او کوم سړی به علم نه زده ته بچنل شي جاهل نل شي ده، او کوم شای زده هغه ته جاهل نل شي، کوم شیون سره مجهولات نه تل شي ځان نه غږیږي. علم دی جهل زید ده دغه دی عامي معنی دی ولدا معنا په د دین کې سمانه ده، شریعت کې دي سمانه ده. د علم معنا دا ده هو نور مقتبس، دعا غرنی د سره خستی شلی شي د رخلی خال من مشکات النبوت د پیغمبر سم د سینې مبارکینه کوم علوم ترغلی دی پیغمبر سم کوم شین متخیل دی دته علم نیل شنه قرآن حدیث او قرآن او حدیث د پر کوم علوم دی چې قرآن حدیث سړی ته زده کول اسانیږي وسره به دی قرآن او حدیث نه کومه فقه جوړ شوی ده ساغه موتی تو سیایو دا ټول شون علم دی. الفصل الاول عن عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرمایي بلغوا عني مو طرفنا ورسوي ولو آیتا کایو آیت ولی نوی ایدی دامنانه دس کایو آیت ورسوایو کبیا یو آیات نه به ما رسوایو یا کډیری به ما رسې نه ته ته یوی کډیری ک سورای رسوایو رښتیاو کې آیت ونه نه د مرد سوالو آیتن آیت حدیث تایل شي آیت تایل شي وی خبري تایل شي وړي غوني خبري ته سیدین خبري بل تر رسوایو بیا. وحدثوا عن بني اسرائيل او بني اسرائيل لګچته کې خبري وی اغه تاسو بیانوایو خیر ده ولا حرج دي کې څه حرج نشته، خو تکذیب تصدیق ما کوي لکه هغه خبرو درویغ ما صدا درویغ دي تکذیب یې ما کوي تصدیق ما کوي ځکه پات نه لګي سره اختیار ده که درویغ ده یعنی کچو بینواله شنور مخبل دین کی دور ډیری خبري چې هغه ته حاجات نه پیخیږي. مخته پیغمبر اسنس ومن کذب علی کوم سړی درویغ خبره مو بنی ویل متعمدن پکاس سره اراده سره خروخ پویږي جانبوج کر درویغ غریبانه څنګه ولود سي نه ویل پیغمبر سم نوذ بالله درویغ غلی دي ته نشیل کذب علی دي دل شي خبره ځون نه بیان کړي پیغمبر علی سلام د سیلی پیغمبر سم خو نه لري د خو خبره پیغمبر سم باندې ورتاړي. ومن کذب علی متعمدا کوم سره مو باندې درویغ خبره ورتاړي یعنی پیغمبر سم خبره نه کړي دوی کوي پیغمبر علی سلام یې دي سره یلی وینا اسی ورتاړي نه د سړی د پکور د ځون تواله کې جهنم کې زوی جوړ کې د لپاره زوی نشته ول فلتبوا ځون د لپاره د کور جوړ کې ټیکانه او جوړ کې مقعده کې نستل لزوی سي من النار جهنم کې زنه علماء یلی کوي سړی پیغمبر سمونه درویغ خبر وتړنی حدیث بنول ځون نه سره حدیثونه سي خبره را جوړ کړي وا یی چو خبر ودیل د پیغمبر خبره کړي دا ندی سره کپیر کیږي زنه علماء خو صحیح خبر ده کپیر کیږي خو سرنه خو سره غاټ ګناهګور ګرځي غاټ پاسي ګرځي د کی څه شک نشته او جهنم خطر شته صدا سره جهنم تلور شي ته پکور د ډیری تو ویو وسی الله نه مپي وغړي بیا د پر زونه نه حدیث ما بن سپر ته کتابو کې معلوم نه چونه زدان یې کړه. رواه البخاري وعن سمره بن جندب والمغيرة بن شعبة قال سکاله د شدوین امیر شي کنه به د سیمه زنه خال عبارت به د عن سمره بن جندب رضی الله تعالی عنہ والمغيرة بن شعبة رضی الله تعالی عنہ د څه چشته یې دوړه سره کې اته د ډایرکټ عن سمره بن جندب والمغيرة بن شعبة رضی الله عنهما د سوس قال د دوړه روایت کړه د قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من حدث عني بحديث کوم سړی مونږه ودا سي خبره بیان کړله
یاره څه هغه ښه پوهېږي یاره معنی څه ښه روغ پوهېږي ورته پاته د کسي انه کذب څه دا خبره زه د درویښ کوم رښتیا و خبره نه ده خو د ځان نمبر اوچتولې دپاره شکې دا خبره کوي فهو احد الکاذبین په درویغجنو کې دا یو درویغجن دی لکه د نو کې خو ډېر درویغجن سار دي دا په ماغو کې یو درویغجن شي ماغو ټولي ته ورننوتلو یا کاذبین یایل شي څه په دوو درویغجنو کې درویغجن د هر سړی درویغجن وي دوه ورکې یو شولو یا د پیغمبر صلی زمانه کې دوو کسانو نبوت دعوا کړي درویغجنو ماغو غونې دوه یو درویغجن شو لکه مسیلمه کذاب کړي وه که نه نو دوه ما سره یو درویغجن ور ټچ شولو رواه مسلمون وعن معاویة رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سم روایت ته حدیث ته من یرید الله من آغا کاس یرید الله خدای اراده وکي به آغا ته خیرا دی خیر ورسولی دی ناپی ورسولی دی پیدی ورسولی خدای پاک چوته اراده وکي دا سړی زه ښه ګرځم خیر ویر کوم نه دی معنا داسې یفقهه فی الدین دین کې دی سړی ته بیا پویه ویرږي دا سړی بیا په دین باندې ډېر ښه پوهېږي دین والا مسالو نه خبر وي قرآن حدیث فقې نه خبر وي بیس و انما انا قاسم زه ښه تقسیمونکی یم لکه دا علم تاسو ته تقسیمون دا مونه واخلی شیرینۍ دي والله یعطي اصل کې ورکوونکی خو الله تعالی د د لمنه مو ته الله ډاکه کړې هم دا لمنه ډاکه واخله په خلکو یې تقسیم که خو که کوم سړي راواخیستله خواږه به وموندي که کوم سړی ونه مخړی عرس کې پاتې بشي متفقون علیه نه دا علم چې د دې الله طرف نه پیغمبر علیه السلام په واسطې باندې یو ویش ده لکه یو بادشاه چې شوي شوي نه هغه دپاره چې شی یو مخصوص یا هغه نازنین کاس یې ورباندې ګران وي اعتماد وي هغه باندې شیان تقسیموي خلکو باندې که نه نن د شی ته الله تعالی نازنین پیغمبر ته علم نه جولۍ بره کړي ده ډاکه کړي ده ورته جولۍ څه دا جولۍ د په خلکو تقسیم که هغې کې کمای نه رسي دا علم یې د شاید د دې خواږو په شان نه خو د همواسې ویل څه خواږه دي لکه خواږه ښه کمیږي چې چوته په ویرکوانې کې لسونه به ډاک شي خو علم سوره ویرکایي مغوره زیاتېږي مغوره پخېږي یوه ډیوه د دې نه سل ډیوې بالې که کمیږي نه هغه شی ته به باله وي خو نورې ونه بلېدل شي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم د خلکو مثال ور کړ د الناس معادن الناس معادن د خال د کولې د سونې د سپینو زرو د مالګو او د قسمه قسمه شیان ول څه کوم چې د څه دي ماغو په شان دي معادن د معدن جمع د معدن چې شتل شي کوم شي نه شاید سره وزي لکه کولې نه کولې ولا مین نه شاید وزي کنه مین تل شي معادن منه مینونه ماین ماین ته انګلیش کې شي ام آی ان ای ماین اردو کې وته مین نیل شي انا سي پښتو کې وته خال مین نه ای معدن نه تل شي کما عادن الذهب والفضه لکه د سرو سپینو زرو له کوم مینونه څه دي څه کله خاټه کانیا کې بیا سونی ولا واړی واړی ټوکري روزي هغه به ماشینونو سره بلي د شه د خالکای سونی سپینو زرو یا دي قسمه قسمه شیونو شدي مینونه دي خيارهم فی الجاهلیه کدا خالکو کې کوم خال خو جاهلیت زمانه کې خيارهم نه خالک خيارهم بالاسلام اسلام کې با خو یګنوي سره جاهلیت کې حواله نه خو جواته خبره چې اسلام وروړي بیا خو به یا عزت وته ملو شي خدا کله به د خيار وی کله به د اعلی خال وی خ خلق وی اذا فقهو سکله ځون پوي کې دین بنه اذا فقهو سکله دین بنه ځون پوي کې سمجھ بوج حاصل کی رواه مسلمن دې کې خدا خبره خصوصا علم متعلق وکړل څه خال دي سونی سپینو زر غونی مینونه دي خو نور دا خبره خو واضحه ده څه خلق څه دي دا شدید پیدین خلینه دی که ډیر بعد انسان شي خونه خو مخور کی وا پیدا بوي سنه څه کمول خبر کی څه خلکو سره نفرت ما ستا که ډیر چوک مجرم شي کنه جرم سے نفرت رکو مجرم سے نه رکو جرم نه نفرت ساته مجرم نه نفرت ما ستا زکه څه اندغه جرم دی نه لري حسابو تندې ته نږدې کېږي خو دا نږدې کېږي ځکه نه څه د ګندګۍ ورپورې لګېدلې ده یوه کپړه د خیره نه ده دغې کپړې ته چوک غوسه نه کوي او نه دغه کپړه غورځوي نه دغې کپړې نه همدا ګندګۍ وي ځان دا سمپو کپړه د سبب په بدن چي استري کې نه اصل کې د ګندګۍ د شای ورپورې و انده شي ته چوک خو ګنده نه ده خو د کوم عمل کې دا ګندن دي کله دا ونه لري شي بیا شه د روغ رموټ سړی ده مغه
وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر الاسلام لا حسد الا فی اثنین مقابله صرف دو کسانو سره کوایو لا حسد کینی ته نشیل یعنی د نو کې خالص یا کینی کې یو بل نه مقابله کې سمخ کې شونه یو بل سره شک کوي ووټ کوي یو بل سره تربرانا کوي دوی سره لا حسد الا فی اثنین تربرانا ووټ مقابله مختکیدل کمپټیشن د شکوي دو کسانو سره کوي دو کسانو نه مخته ځون وبسای رجل یؤخ کاسنا اتاه الله مالا سلام مول دولت ورکړي فسلته على هلكته في الحق الا په د سړی لګیا کړي دی حق په لیارو کې خرچي د مول خشيونه کې خرچي معنی دایا بس ګونو ولا کور پنه کوي خو ته دې سره مقابله شروع کړه تو سره مول شو د اندي سره مقابله شروع وګورو دی په لور ځم درسي کې 3000 روپۍ ورکړي لیټ د پاره لیټرین روډ نه مون وخلا 5 وخلا نشه ته مقابله ویل نه کوي نادي خو تماشار وستري وکنه پلنکی لکینه زیدین لری لکینه روانو دینه حاکمیت روانه د سیموا کوا د سیم مقابله ما کو باندې کرونو کې خکرونو کې وسره مقابله کو فسلته من لګول وی سیدا علی هلکتی په خرج کواله کې په لحق کې صحیح لیاري کې نمبر 2 اخ سړی سره مقابله کو ورجلنا غکاس سړی ونه د مراد خزی کنروي کچوګای اتاه الله الحکمت صلا علم پوی ور کړی وی دین سمجھ ور کړی فهو يقضي بها اغا سړی د اندي مطابق پیسالی کوي وګوره خلکو تحقیق مملی حل کوي ورکی صرف نوټونه نه وي روپۍ وای دی غوغنی صحیح د زنه کا سونغنی ويعلمها او دي سرا سرا انده حکمت علم پوی خلکو ته ورزده کوي یا څه خلکو ته پیدا حاصل شي متفقون علیه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر الاسلام فرمایلی دي اذا مات الانسان کله چې انسان وفات شي انقطع عنه عمله دې ټول نو نیک عمل بس ودرېږي انقطع منونه کاټ شي سړی سو پر ژوندای وي خ کول شي بادا کول شي ار چې شکول شي خدای ته قدرت درکړي طاقت تشتو خاص یکی اوري د سترګې پټ شي مړ شولې حقيقي سترګې د پټ شوي حقيقي سترګې کولو شي د سترګې پټ شي اغه نه بعد ته هیڅ نشي کولی خرپلا نشي لري کول لري نه یو ازغای نشي لري کول اوس د سړای سامال کاټ شو دی غریب خود د دنیا ول خزانه ختم شوله صدقه جاریه بودی د لپاره کور ورکی سیو دی دینه بل هیڅ شکر نشي ور کول نو د تیز زکه کور داوا کوي ځکه تاسو چې شي مړه شي نه زون د پر د سې شپري د سبا ته د پر بیا سبب درسیږي لکه ځنه سړی چې کوي د سی ډیوټي ته لوس شي کنه کچې د بوډا شول یا چې شو ریټایر شول مو ته بیا روپۍ رسی لکه پنشن وته مليږي کنه ناغه ځکه سرکاري ډیوټي ته زور کوي سره بوډاتوب پرې مو ته برسي مارګه پرې بم بخازي تا روپۍ رسی دې څنګه شه د نیکو عملو کیا کور کوي کنه زون نس د کون ویل جوړوي زون د پر خې خلیاري کولو کې هغه شه د درشون الا من ثلاثه درشون دي د مارګ نه بعد سو درسي یعنی الا من صدقه جاریه نیو صدقه جاریه د صدقه جاریه دي دل شي وقف ته وکړلو چې د مدرسات جوړه کیا کمره د مدرسې ته جوړه کا یا د امدا شیطا مسجد کې چې جوړ کړلو لاغونه شاید ویل نه خستو جوړ کړلو یا پم د جوړ کې پم کې روپۍ شریکی خال بنو بچ کیا چې نه جوړیدل یا لیاره جوړیدل لاري بن خالر سوتی سي ندی کې ته مدد وکړلو کونی مونی چې ته ورکی غاټی ته بي وي غرو کې د شیطان لیاري نه جوړیږي تور کې روپۍ خرج کړل بل کو سره سپکای کای سراغه کې د مدد وکړلو یا د شیشون وی یا چوته علم ورزدا کړلو علم بیا رسوتی پوتی د مختاسیا رسی او علم یا د چوته د علم ورخلو ينتفع به څنګه پیدا او چته ول شي تو ورخلو دیتا اوس د مخته خیغنه بیا مخته نور زد کوي اغنه بیا مخته نور زد کوي وګوره بوغ د لګواله او چیږي کمیږي نه یدي نور تخم غورځي اغنه نور شین کیږي به نور غورځي نور شین کیږي د څه شاید ده ځکه چې د موسره زوره تخمونه دی مونږ کرو کنه کرو بیا رشن کیږي او ولد صالحین یعنی کولاد بچی پری دی یا خشه گردون پری دی یدعو له سدید پاره به دوغونی کې مرګ نه بعد رواه مسلمون